الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم من الجنوب إذا لم يجد الماء. باب د په مشروعیت جواز د عمل د تیمم جنوب د پاره چې وبنمومي. مخکې د جنابت بعض مسائل ذکرو دا غي په ضمن کې د تیمم مسالم ذکر کړه. کني په خپل د تیمم باب را روان دی مستقل، التبه په مستقل بحث کو ان شاء الله. دلته څه مسله بیانون غواړي او څه اختلاف کې د فقهاو شته کنه او راجح کم یو مسلک دی او شرح د حدیث دې څلورو خبرو ته خیال کړه. بیان د مسئله، اختلاف د فقهاو، ترجیح د راجح او شرح د حدیث شریف. مسئله دا ده چې جنوب سړی عاجز دی د استعمال د اوبو نه، لکه وبنوي یا معذور دی، ناجوړه دی، یا زخمی دی، یا بشته خوالته دشمن دی، یا بو کوزه نشته، برخه نشته، یا په خوړ کې دی چې ښکته کېدل نشي کېدی. نو د استعمال د اوبو نه چې عاجز دی نو جنوب سړی تیمم والی شي کنه په ځای د غسل، یعنی تیمم نائب د غسل ګرځي کنه. دا یا د حیض او د نفاس او د جنابت یو احکام دی. نو که عنوان کې جنوب ذکر شوی دی نو حکم حیضی لرم شامل دی او نفسا لرم شامل دی. نو مسئله دا ده چې تیمم نائب د غسل ګرځي کنه په وخت د عذر کې یا د فقط د اوبو کې. د تیمم معنا لغوي او اصطلاحي او مسائل اتفاقی او اختلافي برستو بیانو. د دلته ضمنن ذکر کړي د جنابت په حیثیت زر تا هم دغه بیانو ما چې څومره دلته ضرورت. نو تیمم نائب د جنابت یعنی نائب د غسل ګرځي په باب د جنابت کې، د حیض کې، د نفاس کې او کنه. دا مسله بیانون غواړي. دې مسله کې د فقهاو اقوال دا یاد لرئ. ائمه اربعه او فقها د امت ټول متفق دي په دې چې تیمم نائب د وضو دی او نائب د غسل هم دی عند فقد الماء حقیقتا او حکما. په سلف صالحینو کې خلاف د عمر فاروق رضی الله او د عبد الله بن مسعود دا راو چې جنوب سړی په تیمم کفایت نه کوي، دی به مونږ نه کوي چې څو پورې وبني مونته، یعنی تیمم نائب د غسل نه ګرځي ولو لم یجد الماء. دا په تابعینو کې د ابراهیم نخعی قولو، لکه هغه د شاګرد د عبد الله بن مسعود. نو د استادانو راخو شاګردانو ته خوخی ګرانه. نو عمر فاروق او د ابن مسعود نه معنا نقل شو او په بخاری شریف کې پاره بحث راغله. خو بیت رجوع ثابته. عمر سے بوي کې چا تیمم د جنابت د پاره او سرمن به واسه. نو عمار سے برتوي قربان تا نه ير دي چې مونږ تا دواړه په سفر کې تلو او دواړه محتلم شو، نو تا خواړو مونږ نه او ما چې دې تمعت کالحمار او کالدابه علی الارض، ما ځان په خاورو لیت پیت کله که خرچې اوړي روړي یا ساروي، نو ټول بدل باندې مې خاوره ومګله. ځکه تیمم د وضو نه ورته معلومو، تیمم د غسل نه چېرته نه اورېدلی. نو دوی چونکې دا نائب د غسل نه دی، نو غسل کې خو د ټول بدن وینځلي، نو تیمم په ټول بدن. یو سړی تیمم کو زمون طرف ته خانو
نو استنجیم په خور وکړه نو دغه شان الفاظ راغلي تمعکت کما یتمعک الحمار لکه خر چې ځان لیت پیت کوي ما دغه شان وکړه او تاړو منځ نکړو وی چې مونږ رالو سید الکائنات تملوي ناغرا توین ما یکفیک هکذا دا د لکافیو که نظام دی ولې دا نو عمر صاحب ما ته نه دا یاد وی خصیب چې ته منع کې نو زه به دا فتوا نه ورکو چاته چې جنابت په ځای باندې تیمم نه کېږي وینا خامخا به ورکې زما یاد تمکورا لنولینک ما تولیت چې ستاره او فهم دی ابا خامخا بیانې دین نه دی نه منع کو هغه ته وی خامخا بیانوا کما ته نه یاد نه دی یاد دا د عمر او د عمار قصه شوه نو عمر سے خپل خلافت کې عمار ته وای به دا مسله زما ته ما ته نه دی یاد زه څه ویل شم به ابو موسی شریف عبد الله ابن مسعود په دې خبره بحث راغی نو عبد الله ابن مسعود وی جنوب سړی به تیمم نه وای اگر چې وبني دې به مونږ نه کوي نو ابو موسی شریف ورته وی قربان د عمر او د عمار قصه ده نه یاد وی ما ته یاد ده خدا دا ته نه یاد چې لم یقتنع عمر بقول عمار عمر صاحب قناعتونه که په قول د عمار او ما ته نه یاد نو چې عمر صاحب دا د قصې نه انکار وکړي چې ما ته نه یاد نو چې عمر غوندې شخص وای ما ته نه یاد ځکه څنګه باور ابو موسی شریف ورته خدا هغه قصه به پریدو دی آیات کې چې ده وین کنتم جنبا فتورین کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من غائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وی آیات کې چې لامستم ده نو ګورې لامس جما ته وای او لمس نقض دا او دسته وای نو بعض خلق وای ابن مسعود صاحب د لامس معنا د لامستم کو نو ناقض د وضو به غنا فضل تر قسین معلومی چې لامستم هغه معنا د جماعتم ویل دا وی آیات کې چې لامستم النساء ده د قصه د عمر او د عمار په پریدو ابن مسعود له آیات جواب نو ورته فکه صریح آیات او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فما عبد الله ماذا يقول عبد الله بن مسعود هغه زمن ادباب د صد زرین کوم زه د دې وجنه کومه کو چا باندې وبې خلګي بس دې به تیمم وای نو زه د باب د صد زرایو نه دا منه کوم چې پچاو به خلګي ځکه یخنی خو په مدینه کې راځي بس به بزان له عذر کوي نو عبد الله بن مسعود یو شاګرد بل شاګرد ته وای ابن مسعود د دې وجنه منع کولا وی او د دې وجنه منع کولا ابن مسعود به رجوع کړل کوي ته ځکه آیات دلالت کوي په د ابن مسعود او د عمر فاروق نه نقل خو به غیر رجوع کړل او دینه دا مسله ثابت شو چې کله یو نص صریح وي او یو فقيه د امت او د ملت لکه ابن مسعود نه شخصیت هغه دې ته ګوري چې عوام د دین غلط مطلب علي نو کدی دا غي بیانونه کې نو ټیکتا یا نهي وي خو مصلحت دا غي پکولو کې نو دې کولش نو ابن مسعود سے نص صریح نه خلق معنا کولو مکه ځکه خلق به باندې جوړي نو فقيه شان پشان د ظاهري او د ناقل نه هغه دې ټول سيزونو ته ګوري د دې وجه نه مفتي ته دا د غم د تعلیم هم دی چې مفتي چاته فتوا ورکړي کنه نو دې به عوام تم ګوري او تپوس کون کې حال تم ګور پرون یو مسله رااله دا رضا مسله ما رضا نه ثابتېږي د قانون په شکل خو ما وی فتوا دا چې خود متعلق ویل شو چې تی ورکړې شي د نو مکوا کیف وقت قیل ما ځل جواب نکوم دا مفتی له یوسف ناغه پیول کې چې رضا نه ثابتېږي ځکه ګوان نشته ما ته د صد په کما عزت د خط نکوم ځکه احتیاط پدې کې دي چې خزي ټیزن قوم نه
خزی به تی ورکړي خو چې پیش چې اوس واده دی نو دا به په ځان چپ کي عاصم سینې ته اچولی وه عاصم سینې ته څوک اچوي او پنځه ځلې تی نور راښکلي غیر مخلد ورته دا وایي چې پنځه ځلې راښکه لکه دا به ته دوربین کې ورته ګورې چې پنځه ځلې تی راښکه که رانښکه که په پیچکارۍ به یې معلومې دروغجنو نه رضا مطلق باندې امام بخاري احکام بنا کړي دي او زمونږ مسلک هم دا دی چې تیته خلو لګول او پې ورله خولې ته بس حاله اوس د پنځو ځلو او درې ځلو به ته څنګه معلومې دوربین به دې لګولې که پھر پمپ به دې لګو ما ورته وروره چې یو ځل ویلې شو نو راسې نو ښځې ټیزن قوم دی نو ښځه زر منکره شي ما ورته ښځې لګي دي څه واده بل ځای وکړه ستا په زړه کې به همیشه شوبئ چې دا مې خور ده په هغه ټینګ وو هغه پکې څه مصلحت و یا به ارزانه ملاوې ده یا به بدل و لکه پښتنو کې خو دا بدلونه ډېر دي دا مردار رواج نو ما پې دسخط ونه کړ ځکه حضور مبارک سړي ته نه ویلې کیف هو قد قیل کنی شهادت خو نو راغلی د مجلس تقاضا ته نه هغه بیبي راغلی وه خو ده ته یې دا باب داسې نه ووایي نو مفتي به ګوري دی چاپېر حالاتو ته سیاق او سباق ته او د خلقو عوامو دغه ته ابن مسعود خو فقیه و هغه یې که داسې تیمم اجازت ورته وکړم په چا چې اوبه یخې لګي بس دی به تیمم نه بود گنج خدا بود یعنی دا ابو موسی شرین هغه زیات افقه ده ابن مسعود خو په هغه درو شخصیاتو کې دی چې په صحابو کې آخري درجه د فقاهت ته رسېدلی دی عمر فاروق علی مرتضی عبد الله بن مسعود په دې تمام د فقه ټول صحابو فتوی نه ورکولې 2 پکې او 2 کې انتها په شپږو ده په عمر په علي په ابن مسعود په معاذ ابن جبل زید ابن ثابت او ابي ابن کعب به د شپږو کې انتها په دې درو ده نو دا فقها د امت رسول الله دی او د صحابه الناس صریحو خو کدا اجازه تو کو خلقو ته نو بس خلق بس وای تیمم نه بود گنج خدا بود خو هغه اختلاف اوس ختم دی اوس اتفاق د امت پدې دی چې تیمم مشروع ده انته پدې باب کې خو ده چې تیمم مشروع ده او دا نائب د غسل لپاره هر قسمه غسل کی که جنابتی که حیضی او که استحاضی نو راجح قول د ټول امت شو هغه اختلاف ختم شو نو درې مسئله ختم شي او شرح د حدیث ته ګور بابن التیمم للجنوب اذا لم ينزل ماء تیمم جنوب د پاره جائز دی مشروع را صحیح ده چې وبنموي یا وبوي خودي د استعمال نه عاجز یا په ګران قیمت ملاوي فقط دوبوي حقیقتا یا حکما دغه صورتونه دي چې استعمال نه عاجز یا وبشته خو دوبو ضرورت ته د سکلو انځنه تاسو لا شری مروته ته د کارکتا د شګو علاقه ته کولا چت دوبو قدر برتمانه قسم دې ډندونه او چنجي پکې ګرځي او خلق پخرو طیبه او سعیدن جوړا سعید وجه الارض وي د دې وجنه زموږ مذهب دا دی چې په جنس تزمکه ارچ چی پاغه دغه کیږي تیمم ککانې وکلوټه وي او شوافی سعید خور ته وي صرف ناغي خور ساتي ځان سره او به خور کوم تراب منبت وي دا به وینه رستو په بخاری کې نو سعید طیب پاک جنس تخوره طهور المسلم دا مطهر د مسلم دی نو مطهر خوب دی کنه شریعت دا پاک خوره یا جنس تزمکه دا د مسلمان د پاره مطهر وګرځاو نو مطهر استعمال په دس کیم کیږي په غسل پدې کې چې دا دس نائبم دی د غسل نائبم او په خپل مطهری دي طبعا وانزلنا من السماء ماء طهورا او دا خوره چې دا په جعل د جاعل په تشریع د مصطفی زمونږ د پاره امت ګرځول شوی او طهور المسلم وای د مسلم لفظ کې څه ته اشاره ده نو دو مسلو ته اشاره ده یو دا چې امت په پخوانو دا تیمم په پخوانو شرایعو کې نو تایانو په شریعت کې نه د يهودو دا خاصه ده او شرف ته د پخوانو قومونو او د سونو غسلونه کړی دي او د تیمم مشروعیت پکې نو
دویم دا مسئله ده زمون په امت کې که یو کافر غسل کړي او دس کړي او بیا وروسته اسلام راوړي نو مونځ کولی شي په دې او دس او غسل، خو که د مخکې تیمم والي او بیا اسلام راوړي نو مونځ نشي کولی، ځکه حضور مبارک طهور المسلم ویلی دی. نو دې دغه وخت کې مسلم نو سو کافرو، نو چې مسلمان شي نو تیمم به د لپاره مطهري قبل د اسلام نه، اگر چې په اراده د اسلام کوي د ده لپاره مطهر نه دی. په فایده پیش کړ ویل لم یجد الماء 10 سنین، اگر چې 10 کاله اوبه نه وي د عربو شبلوړ ځمکه دلته د اوبو ډېر تکلیف دی. او د لم یجد الماء 10 سنین مطلب دا نه دی چې یو تیمم د 10 کالو دپاره کافي ده، د دې مطلب دا دی چې تیمم باندې عمل کوه اگر چې 10 کاله اوبه هم نه وي. دا روایت کې طهور المسلم دی. او بل فیدا وجد الماء نو چې اوبه مومي وي فلیمسه بشرته دې په بدن اوبه واړه، یعنې بیا دې غسل وکړي. فإن ذلک خیر، د استعمال د اوبو دغه وخت کې خیر دی. یو دوه خبرو ته خیال کوئ. اول فلیمسه بشرته په بدن دې اوبه واچوي، نو دې نه معلومیږي چې دلک د اعضاء فرض نه دی، لکه امام مالک صاحب چې فرض وایي ځکه یې په بدن اوبه واچوه، نو دل خو یې نه دی ویلی. فلیمس بشرته ولیدلکه دلکا شدیدا، معلومه دا شه چې مسه د بشرې په اوبو کافي ده دپاره د غسل. دویمه یو خبره ده فإن ذلک خیر، خیر خو صیغه د اسم تفضیل ده، اسم تفضیل خو اشتراک غواړي په مابین د مفضل او مفضل علیه کې په اصل صفت کې. نو د دې معنا دا ده چې اوبه مونته نو تیمم ولا روا ده خو غسل ولا غوره دی. حال دا وخت کې تیمم خو نه کېږي. نو فإن ذلک خیر معنا څه ده؟ خیر خو فلان اعلم من فلان، نو علم کې خو دواړه شریک دي خو یو عالم ده. فلان احسن من فلان، مفضل او مفضل علیه مطلب دا وي چې په اصل صفت کې خو شریک دي خو تفضیل په نورو درجو کې دی. نو دلته خو تیمم او غسل شریک نه دي په جواز کې، تیمم نه کېږي او غسل متعین دی. نو فإن ذلک خیر معنا د تفضیل خو نه جوړېږي. نو د توجیه کوي علما. اوله دا وایي چې دلته خیر په معنا د صفتی سره نه دی، په معنا د اصل سره دی، معنا تفصیلی پکې نشته. او مثال یې دا دی ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. خدای د کافر او د مسلمان بیان کوي. مسلمان او کافر په خیریت کې شریک دي. قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون. دا دوزخ چې مخکې بیان شو دا خیر دی او که جنت خیر دی؟ نو جنت او دوزخ کې وصف کې شرکت شته. نو دلته خیر په معنا د اصل سره، یعنی دا شی دی. نو دلته خیر په معنا د اصل صفت سره دی، نه په معنا تفضیلی سره. دا یو توجیه. دویمه توجیه دا ده چې دا راجع د استعمال د اوبو ته عند فقد الماء، یعنی اوبه دې ومونتې غسل بکې او چې اوبه نه وي نو تیمم به دې کو. هغه هم جایز و که نه؟ او دا هم جایز دی. هغه په خپل وخت کې جایز و چې عند فقد الماء، او دا په خپل وخت کې جایز شو عند وجود الماء. دواړو کې طهارت راځي شرعاً، خو دواړو کې کوم یو ښه دی؟ یعنی تیمم باندې مونځ کول عند فقد الماء ښه دی، او که په غسل مونځ کول عند وجود الماء ښه دی. جایز خو دواړه دی. نو دا غسل په وخت د اوبو کې دا غوره دی د هغې صورت نه چې تیمم عند فقد الماء جایز دواړه دی. نو په نفس صفت کې شریک شو که نه؟ تفضیل په دوه جهات. تیمم په خپل وخت کې روا دی که نه؟ او غسل په خپل وخت کې روا دی. او غسل او تیمم کې کوم یو غوره دی؟ غسل غوره دی ځکه دا اصل دی، دې کې خلاف نشته، دا مناب دی. او تیمم خو نائب دی،
او هغه تلويث دی ظاهرا نه تطهیر دی هم په اوبو استعمال کې تطهیر راځي او عمل بالاصل له او عمل بالمناب دی نو دا په نسبت سره نائب او فرع ته ورته خیر ویلی شوی دی هغه وخت کې چې هغه جایز وګوره ها هغه وخت کې نه چې هغه عدم جایز وي ځکه به معنا د خیریت نه جوړيږي اوس دا ربي روایت لفظ وقال محمود في حديث ان السعيد الطيب وضوء المسلم مخکې طهور المسلم دی بلکې وضوء المسلم دی وضوء د اوبو د دستوي او طهور عام دی نو د دې روایت کې دا شک راځي چې دا خو صرف د وضو په مسله کې نائب ګرځي نه په مسله د غسل کې خو چونکې بل روایت د طهور راغلی دی نو وضو د هغې یو فرض شو طهور خو عام دی کنه خو دا ده که د وضو لفظ شي نو هم غسل ته معلومیږي ضمناً په دلالت التزامي سره نه دلالت تضمني هغه دا چې لس کاله سړی صرف بیا اودسې کې کله په جنابت موړي لم يجد الماء 10 سنين نو ټیک ته نواقص خو ډیر موجوديږي او به د عربو خلق ګرم خلق طاقت به زیاتې او به قجوري خوري او متقیان دي نو تقوا سره قوت بازیاتيږي پرهیزګار سره قوت زیاتی او په قجورو خوراک سره زیاتيږي او د ګرم وطن خلق قوت بازیات وي نو چې لس کاله حضور مبارک ویلی دي نو او دست پاره صراحتن شو او د غسل لپاره څه شو دلالتن شو نو چې نائب د وضو ګرځي نو نائب د غسل هم ګرځي پوښښ دا علی چې صرف یو لفظ کومګه د وضو المسلم کني لفظ خود ته عمر راغلی او پروا نشته وای دا حدیث د امر مجدان راغلی وقد روا احد ایوب د ابي خلابنه چې روانه مخکې د ابي خلابنه خالد الحذا بیان کړو ناغه د ابي خلابه د استاد نوم رستو عمرو ابن وجدان ذکر کړو او ایوب کاکا نوم نه ذکر کړي د داسې د یو قدام نفرنا د شمالي اتحاد د کده کونړ د کده لغمان نو مینه د هغه د بني عامر ده او د دې بني عامر نو ما عمرو ابن وجدان مراد ده نو اعتبار دا معلوم روایت لره ده نه مجهول لره که مجهول له اعتبار ورکو حدیث ضعیف کیږي ولم يسميه جنون لرسي وهذا حديث حسن حديث حسن بلکې صحیح دي ځکه عمرو بن وجدان ټول راویان اکثر روایت دي او قول عامه الفقهاء ټول فقهاء پدې دي اقوال د فقهاء پس بځای کې محدثین کرام فقهاء پس او محدث کې فقيه نو قول معتبر ده او که محدث ظاهري محضي نو قول یې سره نو دې چې اقوال نقل کوي د اتباع لپاره نقل کوي نو قول د فقيه منه کده شمالي اتحاد ومنه وقول عامه الفقهاء ان الجنب اوس خلق فقه پورې خان دي او فقهاء پورې دې فقهاء ضرر امت رسول دي الیاذ بالله العظیم ان الجنب والحائض اذا لم ګورا باب کې جنب څخه حکم یو دی اذا لم يجد الماء تيمم وصلى ويروى عن ابن مسعود انه كان لا يرى التيمم للجنب ابن مسعود دا نقل دي تيمم له جنب له جائز كونه ولم يجد الماء ويروى عنه انه رجع عن قوله رجع كده فقال تيمم اذا لم يجد الماء وبي يقول سفيان الثوري سفيان راغ نسب پکې راغی امام ابو حنیفه ذکر دواړه د یو مسلک خاوند دي او د یو وطن دي او د یو زمانه دي او مالک او شافعي او احمد او اسحاق رحمه دا بل درته د مستحاضه بحث وګد دي او د زیارت د جمعې مبارک شپه